بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو میزبان ستاسو کوربا اسماعیل بابر په یو اهم پروګرام کې تاسو ته مخاطب دی. کتونکو ډسټریکټ پروګرام آفیسر سوات ایلیمنټری سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن سوات زموږ سره جمشید خان موجود دی چې مخفف الفاظ دی ESF. کتونکو خیبر پختونخوا حکومت د ایجوکیشن پالیسي د چینج کولو لپاره ډیجیټل پروګرام کم ټریننګ سنټر اولنۍ آغاز چې دې ځای نه شروع کړو او اوس به شروع کیږي. نو جمشید خان موږ ته دې کې لږ تفصیلات راکړي ځکه چې دنیا ترقي کړې ده او بل خوا که موږ وګورو نو د کرونا وبا د مختلف خبرې کېدای شي نو دا د وخت اهم ضرورت دی. جمشید خان په پروګرام کې زموږ سره د شمولیت یو جیان مننه او دا راته ووایه سر چې موږ ته مکمل ډیټیل راکړئ چې په څه طریقه حکومت دا فیصله وکړه او څنګه پروګرام یې په څه طریقه باندې تاسو مطلب دا چې په سکرین په ذریعه باندې دوی ته مطلب دا چې له دې هغه تعلیم ورکوي. ښه جي دا څه کار دی چې دا خو زمونږ نوی MD صاحب راغلی دی ظریف الماني صاحب نو هغه یو ښایسته ښکلی سټپ اخیستی دی. د هغه سټپ مطابق هغه زموږ سره چې سوات کې یا په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره کمیونټي سکول دي نو د هغې د ډیجیټلایزیشن یو سیسټم یې شروع کړی دی چې په هغې کې به مطلب دا دی د ټیچري اټینډنس هم مطلب په سافټویر کې لګي آنلاین به د دې نه علاوه د ټیچري چې کوم مطلب د هغې سره اډمیشن ویډرال رجسټر دی هغه به ټول په سافټویر کې اویلیبلی آنلاین. د دې نه علاوه کوم څومره ماشومان چې کوم دي نو د هغه ماشومانو ډیټ اف برث د هغې مطلب ډیټ اف اډمیشن د هغې مطلب دا دی کلاس وایز انرولمنټ څومره چې د پیرنټ سره ریلیټډ انفارمیشن دي څونه چې د ماشوم سره ریلیټډ انفارمیشن دي څونه چې بیسک فیسیلیټیز دي په سکول کې. د دې نه علاوه په سکول کې چې څومره مطلب دا دی د هغې لکه مطلب کمرې دي رومز دي یا باترومونه دي یا واټر سپلای پکې شته نشته پکې. د دې نه علاوه الکتریسټي ده دا څومره بیسک فیسیلیټیز چې دي یا دغه شان د کې د سکولونو نه د هغې د نورو سکولونو نه فاصله د سرکاري سکولونو پورې. د دې نه علاوه د دې په سراونډینګ کې نور کوم سکولونه دي سرکاري نو دغه ټول ډیټیل چې کوم دی نو دا به آنلاین اویلیبلی وسو او ټیچر چې کوم دی نو هغه به د سټوډنټس اټینډنس چې کوم دی نو هغه به هم آنلاین لګوي. د دې نه علاوه د ماشومانو اټینډنس چې کوم دی نو هغه به هم آنلاین لګوي. نو داسې یو پروګرام دی د دې تحت انشاءالله چې موږ دا امید کوو چې یاره د دې سره به دا سیستم چې کوم دی نو دا به ډېر شفاف شي ډېر به مزیدار شي ډېر به ښکلی شي او ټوله ډیټا زموږ د ماشومانو د ټیچر دا به موږ ته په یو سمپل کلیک باندې میلاویږي. سر یو بل کوېسچن زما دا و چې آل ټیچر خو مطلب چې کوم دی هغه پیمل دلته کې تاسو نشي راغوښتی ټیک شو جي نو دا به تاسو د دې چې کوم نماینده راغوښتی دا به سکول په سکول هغو له بیا بل پیک ورکوي. بالکل جی همدغه شانته کې دا موږ چې څومره ټیچر راغوښتي دي نو موږ خو کوشش دا کړی دی چې زیاده سي زیاده پکې شرکت وکړي. خو د دې نه علاوه دا ټیچر چې لاړ شي نو دا به هلته کې دا چې نور د هغوی سره کم کولیګس دي یا نور ټیچر دي نو هغه به هم ټرین کوي. خو زیاتره موږ کوشش دا کړی دی چې ټول په ټوله باندې راشي په مختلفو سټپونو کې دا موږ راغوښتي دي لکه مطلب نن ورځ شوه سبا ورځ شوه بله ورځ شوه نو موږ کوشش دا کوو چې هر یوې ته مطلب دا خپل انفارمیشن او په دې لاګینګ سیسټم باندې په دې سافټویر باندې دا ټول مطلب پوه کړو. سر دا راته ووایه چې دا ډسټریکټ وایز دا پروګرام شروع دی جی دا په ټولو ډسټرکو کې دی دا ایټ ا ټایم شروع دی په ټولو ډسټرکو کې. سوات چې کوم دی نو هغې دا نمبر وړی دی چې موږ په ایکسپریمنټل بیس باندې د ټولو نه په اولوالی وکړو مطلب دا اول هم سټپ واخیستو نور انشاءالله ګریجولي به دا ټولې ډسټرک یې داسې کوي. تفصیلات راکولو یو جان مننه. تھینک یو. لکه اوس د ټرینر ولاړی د جیس پاور ولاړي یو غټ مطلب دا دی چې غټ یا مطلب دا دی د مال اسپتالي یا مطلب دا دی چې د انسانانو اسپتالي